زیږ نه تلم نو ماته یاد دی چې ته څه کم 200 ملزمان دا چې کوم دی موږ نیولي او داسې موږ نه دي نیولي سراید هم نه دی کړی خو خلکو ښه خلک دی موږ سره کېناسته موږ ته کسان پیش کړه موږ عدالتونه پیش کړه موږ سره پوره تعاون کړه زه به هم امید ساتم دوی به تعاون کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو السلام علیکم. بل ورځ د شرینګل پولیس سټیشن کې موږ یو تاسو ته یو پروګرام خولیو د جناب محمد شفیع شفا صاحب د ترانسفر په سلسله کې دلته الوداعي تقریب شوی او دغه پروګرام تاسو کتلی و. د هغې نه بعد زموږ نوی ډي اس پي زمان شاه صاحب چې هغه مخکې دلته پاتې شوی دی تاسو ټول به دا پیژنئ دی نن راله دلته په عقیدت طور په شرینګل پولیس سټیشن کې دی د خپلې څوکۍ دغه چارج سنبال کو دی خپلې ذمہداریانې بدلته د نن نه بعد کوي او زمونږ د دې نه توقع ده چې دوی به دغه خپل کار د مخکې په شانتي سر ته رسوي. ډي اس پي صاحب سره د دې په حوالې سره یو څو خبرې کوو. ډي اس پي صاحب اول خو تاسو ته په خپل علاقه کې هرکلی وایو چې تاسو دلته رالی او ډېر زیات خوشحاله یو چې دوباره تاسو دې ځای کې چارج واخیستو. ستاسو نه دغه توقعات هم ساتو چې یاره د دې علاقې خدمت به کول غواړي او سر تاسو مخکې دلته وخت تیر کړی دی ستاسو نه د دې په حوالې سره هم تپوس کوو چې تاسو مخکې علاقه کتلې ده مسایل هم کتلي دي دغه مسایلو په حوالې سره به څه وایي او نور ستاسو په ذهن کې چې کوم څه چې تاسو راوړي دي زموږ د علاقې له یقینا چې تاسو دغه علاقه لیدلې ده او د دې مسایل ټول تاسو ته معلوم دي نو زه یم چې د دغې په حوالې سره چې د دې ځای کې کوم خلک دی چې د هغې تاسو دغه ورکوي چې یاره څومره خدمت به کول غواړي دلته. جزاک الله جی. جانشید صاحب ډېره مهرباني او چې دا تاسې ارلی ته موږ ته ځان راورسو زموږ بیا څه میسج هم کنوی کې خلکو ته ډېره مهرباني جي. نو دلته خو واقعي تاسو څنګه چې وفرمایل زه مخکې هم پاتې ما په مارچ 2020 کې زما واپس شوي و 2019 په پهله تاریخ ماته یاد دی چې زه راغلی وم. دا تقریبا زما دې ځای کې چې کوم ټنیور و هغه تقریبا 15 میاشتې و او ډېر ښه ټایم دلته تیر شو. زه هغه ذهني طور زما د دې خلکو سره هم آهنګي شته. دا مذهبي خلک دی د څو مسلات پابند خلک دی او داسې خلک زه هم خوښوم او ما هم خوښوي. مخکې چې کوم کار کړی دی موږ د نارکاټکس په حواله سره وایو نو فرسټ اف آل خو زه دا وایم چې دا زون الحمدلله د دې څیزونو خدای پاک پیدا کړی دی او دا چې کوم څه بچه کوچه څه څیزونه دا نه هونې برابري. دغې نه علاوه کرایمز چې دي نو دلته داسې دغه کرایمز نشته دی. اکه دوکه چې ته د ځمکو یا د مستورات په حواله سره څه اکه دوکه داسې څه واقع راځي خو بهرحال زه چې کله دې ځای نه تلم نو ماته یاد دی چې ته څه کم 200 ملزمان دا چې کوم دی موږ نیولي او داسې موږ نه دي نیولي سراید هم نه دی کړی خو خلکو ښه خلک دی موږ سره کېناسته موږ ته کسان پیش کړه موږ عدالتونه پیش کړه موږ سره پوره تعاون کړه. زه به هم امید ساتم دوی به تعاون کوي. دغه نه علاوه ملیټنسي چې دا چې زمونږ تھرو آوټ د کنټري دا یو ډېر غټ هیډیک به ورته زه وایم د حکومت ته فورسز ته ډېر قربانۍ روانې دي. نو زه د خلکو ته داد ورکوم چې د خلکو دغه ته چېرته ځای نه دی ورکړی سپورټ کړي نه دي او دوی نیچرلي د دې ملیټنسي څخه نفرت کوي. نو دا زون شکر دی چې د دغې مسلو نه پاک دی. وایي جانشیر صاحب انشاءالله تعالی زموږ عزم دا دی د علاقې دپاره مخکې ما عرض وکړو چې 100% کې انشاءالله تعالی 99% نه پوره 100% زموږ د اخلاص اراده ده چې چاته موږ خپل سروسز ورکړو او انشاءالله تعالی عوام به مطمئني او سر دا ده چې د قانون سره دغه هم پکار دی تعاون پکار دی. نو تاسو په پبلک ته د دې په حوالې څه وایي چې د قانون څخه تاسو دغه تعاون خپل جاري ساتئ؟ جانشیر صاحب تاسو ته ما په خپلو خبرو کې هم کړه چې موږ سره د عوام تعاون کړی دی په کرایم کې او زه بیا ریپیټ کوم خپله خبره چې زه دا ریکویسټ کوم چې مخکې تاسو تعاون کړی دی نو د هغې نه بس زیات تاسو موږ سره تعاون کوئ چې دا علاقه کرایم لیس شي او دلته ټمبر ماپي که فرض کا منشیات ولا چېرته را پیدا شي په دې 2 کاله کې یا مثلا نور داسې څه سوشل ایلیمنټس را پیدا شوي نو موږ دوی ته دا فیل کوو ریکویسټ ورته کوو چې تاسو موږ سره بھرپور تعاون وکړئ او بل چې موږ ته انفارمیشن دی راکوئ. موږ به خپل واتساپ نمبر او دغه شانتې د ټلیفون ریګولر نمبر دا به عوام سره شیر کوو
او میټینګز به راغواړو مشرانو سره پکې چې کوم پولیټیکل لیډرشپ دی چې کوم د دې علاقې لوکل باډیز لیډرشپ دی د ټول سره پکې نو ان شاء الله تعالی یو ځل به ورسره بیا خبرې کوو او امید د دنیا لرو چې مخکې تعاون کړی که نه ملک زیات تعاون کوي. مهرباني. دا وخت د شرینګل پولیس سټیشن ایس ایچ او صاحب هم زموږ سره ناست دی، د دې نه هم د دې په هکله باندې تفصیلات اخلو. مخکې هم تاسو ډي ایس پي صاحب لیدلی دی، نن څنګه اپیل کوئ تاسو دې پولیس سټیشن ته دی راله او په دې څوکۍ باندې کېناسته، تاسو د دې په هکله باندې خپل تاثرات وکړئ او په اخره کې راته ایس ایچ او صاحب د پبلک په حوالې سره لکه ستاسو وخت تېر شو د کم مقدمات چې دي یا هر څه راځي ستاسو مخې له جنګ جګړې راځي، مختلفې مسایل راځي د منشیاتو مختلفو حوالې سره، نو د هغې په دغه باندې هم پبلک ته راسه د خپل میسج شیر کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جانشیر بھائی ستاسو ډیره مننه چې تاسو هم د میسج پبلک ته کنوی کوئ. ډي ایس پي صاحب په حوالې سره به زه یو څو خبرې وکړم. زموږ سابقه ډي ایس پي صاحب دې ځای نه ټرانسفر وشو بونیر ته، نو هغوی یقینا ډېر ښه انسان او موږ هغوی هغه کمی محسوس کولو چې کله خبر شو چې زموږ ډي صاحب دلته ټرانسفر شوی دی نو ډېر زیات خوشحاله شو. زه به دا ویم چې هغه کمی زموږ کور شو. ځکه ډي ایس پي صاحب سره زه مخکې هم پاتې یم 2019-20 کې دی زه ایز ایس ایچ او کلکوټ وم او دی دلته شرینګل کې ایس ډي پي او باندې دی سیټ باندې و، نو موږ ډېر زیات خوشحاله شو. بل د صاحب د وړاندې د دې صفت کول زه مناسب نه ګڼم، خو بهرحال موږ ورته ویلکم وایو. موږ ایون چې سپایي هم خوشحاله دی، سپایي نه واله د ایس ایچ او پورې موږ ټول ډېر زیات خوشحاله یو. دا یو خپل خوش قسمتي ګڼو چې صاحب دلته ټرانسفر وشو. دا کرایم په حوالې سره تاسو خبره وکړه د عوامو سره، نو دلته خو مختلف قسمه جرایم کیږي او پبلک چې کوم دی پبلک موږ سره ډېر تعاون کوي او ډېرې هلې ځلې راسره کوي. ډېره مهرباني. قدرمندو کتونکو تاسو د ډي ایس پي صاحب خبرې مو اورېدې، د ایس ایچ او صاحب خبرې هم تاسو اورېدې. یوه خبره ډېره ښه ما محسوس کړه چې ډي ایس پي صاحب وایي چې ننان وی نه چې بلکې 100% زمونږ د اخلاص نیت دی، اخلاص به کوو. دوی اوس دلته لږ مخکې خپل سټاف سره میټینګ هم وکړو، هغې کې هم دا خبره وه چې یاره تاسو به د پبلک دغه خدمات چې دي په کوم خدمات چې زمونږ ډیوټي لګېدلې ده دا به تاسو جاري ساتئ. آینده لپاره به ګورو ډي ایس پي صاحب انشاءالله تعالی موږ ته توقعات ساتو چې ډېر ښه خدمات به دلته ورکوي، ځکه چې زموږ د علاقه ډېره پسمانده علاقه ده او ډېر زیات مسایل دي پکې، خو د ستاسو د پبلک نه هم دا توقع ساتم. موږ به ستاسو د پبلک هم دغه کار ګورو چې تاسو د دې قانون سره څومره تعاون کوئ. د راتلونکي پروګرام پورې د ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.